چې مړه نو دا زناور خوري. تاسو وګورئ ملګرو، انصاف په تاسو باندې. دا زناور خوري، زما د الله په ذات باندې قسم که دا زناور هم وخوري. په دې جړۍ کې به چېرته زما دروازې له د MPS وي راشي، د MNS وي به راشي چې ما ته ووایي چې نوید بهي زمونږ دپاره آواز اوچت کړه چې دا وړه د خوراک دي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو، امید لرم چې ښه به یې. دا ویډیو لازمي وګورئ او دا ویډیو ورسوئ هغه بې ضمیره خلکو ته چې دا سوچ نه کوي چیرې مونږ یو کار کوو، آیا مونږ دا کار ټیک کوو او که غلط. په څنګ کې ولاړ دغه رونه چې په دې باران کې په دې جړۍ کې زما د کور درشل راغله او ما ته وویل چې نوید بهی مینت درته کوو چې زمونږ دا آواز ورسوه دغه خلکو ته چې آخر ولې دوی په مونږ باندې دا قسم بوري خوري. یو طرف ته که په ملک کې د وړو بحران دی، نو بل طرف ته دغه سرکاري وړو چې هغه قطار کې خلک ولاړي، زمونږ خویندې میندې زمونږ وروڼه د یوې تروړې دپاره په ځان باندې تکلیف تیری، خپل سر ماتوي، خو کوشش کوي چې یاره دغه سرکاري وړو ارزان وړو موږ ته حاصل شي. هغه سرکاري وړو هغه ارزان وړو څه دي ملګرو؟ دا وګورئ، د سرکاري وړو دا انجام دی. زما دا ورور زما درشل راغی، وایي نوید بهي په دې سرکاري وړو پسې زه نن ټوله ورځ بهر هلته په قطار کې ولاړ وم چې ما کور ته راوړل. نو وایي هغه وړه چې کوم دي، نو وایي هغه دا حال دی، روټۍ ته نه پخېږي، په تبخي باندې زنانه غریبانانې جاړي چې دا تا څنګه وړه راوړي دي. آیا وجه څه ده چې تاسو داسې قسم کارنامې کوئ؟ تاسو ته خو غنم میلاویږي، د غنمو نه تاسو داسې قسم وړه وباسئ. بیا وایه. بس نوید بهی تاسو چې کومې خبرې وکړې بیخي داسې بس دې کې زه هېڅ هم نشم ویلی، خو مطلب سهار چې کوم ما د وړه راواغېستل دا د پخولو نه دي. زه کور ته رالم، دې کې ما ته مور آواز وکړئ ته راشه ته د وړه وګورم. ویل مور خیر دی دا خوی داسې وایي نه که نه بچیه، وایي ما پسې اور هم ډېر زیات بل کو، بیا هم چې کوم دی دا د پاس نه پخه شي دنده د دې دا حال دی نوید بهي، دنده دی دا حال دی، دا حال دی، دا حالات دي د دې لکه بیخي مطلب داسې اوبه دي که نه چې لکه د خوړلو خو د سره نه دي. مطلب که زه خپله لوډر چلوم نوید بهي، زه 800 روپۍ ورځ ګټم، بیا هم شکر دی، لاک لاک شکر دی الله تعالی چې گزاره کېږي شکر دی. خو لکه مطلب دې کې داسې نور رونه ډېر زیات دي که نه، سبا به لکه مطلب څوک به له پیسې ورکړي یا به څوک اخلاص وکړي د دې دپاره چې ځان له پې یو تروړه وړه والي، هغې مطلب چې هغه ځان له غریب وړه والي او کور ته یوسي او په هغې هم بیا دا حالات دي که نه د خوړلو نه د کتلو. ملګرو د موسی علیه السلام واقعه مې در سره مخکې هم شریک کړې وه، بیا هم در سره شریک کومه. که چېرته دې بې ضمیره خلکو کې لږ غوندې غیرت راشي، موسی علیه السلام په دور کې وایي الله جل شانه موسی علیه السلام ته وویله چې قات ترې راولم په قوم باندې. موسی علیه السلام قوم ته وویل ویل قات به راځي. قوم یې څه چل وکړو چې کوم ګاونډ کې خلکو په دیوالونو کې سوري وکړه. سوري د څه د وجې وکړه چې یاره په دې ګاونډ کې په دې ګاونډي باندې تکلیف وي، نو ما ته به آواز کوي د نیمې شپې چې یاره دا تکلیف دی راته، که چېرې په ما تکلیف وي نو زه به هغه ته آواز کوم. وخت و پکې ووتو، په قوم باندې قات رانغی. موسی علیه السلام الله جل شانهو ته وایي یا الله قات خو رانغی. الله جل شانهو ته فرمایي وایي موسی ستا قوم په یو بل باندې رحم وکړو، د هغې رحم د وجې ما په تا باندې قات رانوستو، ستا په قوم باندې مې قات رانوستو. دا هغه رحم دی. دا د تختبای کوم میل دی؟ دا کوټ روډ مزدور آباد چې یادېږي، دا د کوټ روډ مزدور آباد باندې چې کوم میل دی ملګرو، د هغې دا وړه دي. مړه دا خو زناور هم نه خوري، توبه استغفار، دا خو رزق دی. مونږ په رزق پسې چېرته هم خندا نه شو کولی، خو دا خو غریبانان دي. په دې جړۍ کې به چېرته زما دروازې له د MPS وي راشي، د MNS وي به راشي چې ما ته ووایي چې نوید بهي زمونږ دپاره آواز اوچت کړه چې دا وړه د خوراک دي. مړه تاسو شرم په تاسو کې نشته، حیا در کې نشته. ته به دغه رزق وړې خپلو بچو له به پې محلات اخلي، هغوی له به پې سهولتونه اخلي، په دې پیسو باندې چې کوم وړه ته په دې خلکو باندې خوري. مړه شرم تاسو له پکار دی، حیا په تاسو کې نشته. په کروڑونو او په اربونو روپۍ ګټئ او د دې غریب عوام سوچ او فکر در سره نشته دی. دا غریب د لوډر مزدور دی، لوډر چلی، ماښام له به دا 800 ګټي او که نه دغه سرکاري وړه په هغې د مجبورۍ نه به دغه قطارونو کې ولاړې ټوله ورځ ځان له خرابه کړي. چېرې زه دا ارزان دي، نور وړه خو د اخیستو نه دي. نو چې ته ماله داسې قسم وړه باران ورېږي جړۍ ده، په دې کې به داسې خلک وي چې د هغوی به د رزق درک نه لګي.
څنګه چې د رور خبره وکړه چا به ولې چېرته خیرات زکات ورکړی چې په دې باندې ځان له اوړه راوړه هغه به تللی سرکاري اوړو ته به ولاړې چې سرکاري اوړه راوړي مړه نو دا زناور خوري تاسو وګورئ ملګرو انصاف په تاسو باندې دا زناور خوري زما د الله په ذات باندې قسم وي که دا زناور هم وخوري لکه دې خلکو باندې چې دا کوم اوړه خرڅېږي سرکاري اوړه هغه هم صحیح خو نه میلاویږي په قطارونو کې ورته خلک ولاړ وي بیا دا راته ووایي چې دا دې یو تر وړه را پیدا کړه په ټوله ورځ دا جی بس یو قطار کې ولاړو بس دغه راته میلاو شول دا یو باران هم ورېدو مساله دغه شان دي یاره دا حل دی هېڅ هم نه ویم فیصله په تاسو باندې دا د کوټ روډ مزدور آباد باندې چې کوم میل دی دا د هغه میل وړه دي چې په خلکو باندې دا خوري دې ته وګورئ دا انصاف دی زما د قسم ووایي چې اوبه پکې پرتې دي اوبه پکې پرتې دي دا د خوراک وړه دي دا وګورئ دا اومه وړه په دې خلکو باندې خوري په دې پسې به لرګی سوځي په دې پسې به اوري په دې پسې به ګیسي څه چلو کی نن به ډېرو خلکو وړي اوس به ورته بچي دې روټۍ ته به ګوري څومره ازار به یې درته کړی د خدای تعالی بندګانو یو خدای هم تباه و برباد کا که هدایت هم نه الله هم تباه و برباد کا د دغه خلکو دا خیرې هم درته نه لګي چې یاره په موږ پسې به نن څونه خیرې شوي په دغه جړۍ کې دغه ماشومانو به څومره خیرې کړي چې مور ورته دا روټۍ ایښي څومره خیرې به درته هغه تورسرې کړي چې هغه ناستی نه غري ته او دا روټۍ نه پخېږي څومره ازار به یې دړه نه راوتی څومره ازار به د هغه مشر د زړه نه راوتی چې د هغه به د ورځې دیاړې نه یې لګېدلي او دغه سرکاري وړو ته به ټوله ورځ په قطار کې ولاړ وي او هغه سرکاري وړو دا انجام دی مړه دا روټۍ ده یار دا ویډیو شیر کول ډېر زیات لازمي دي ځکه چې تاسو ته ما وویل چې نن به ډېر روټۍ ته به ډېر ماشومان ناست وي ډېر زنانه به هغې ته به یې ژړا کړي ډېر مشران هغې به څومره ازار دړه نه راوتی فیصله په تاسو باندې ویډیو شیر کوي مانوي درماني په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ تاسو زما په دعاګانو کې هر وخت چېرته مې الله ښاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان